عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نن ٹاپک دے ویلنسی اینڈ آئنس۔ ویلنسی ستویلے کیگی او آئن ستویلے کیگی۔ دے ٹاپک کے بمنگ ننداوایو ویلنسی، the combining capacity of the atoms to form molecules either with same or different element is known as valency. The combining capacity of the atoms to form molecules. The atom چکم دے the combine کېدلو د نورو atom سره د combine کېدلو capacity دا صلاحیت تسوي دیتا ویلنسی وی. ٹھیک شولا. اوس کو دا د خپل پشانتا د ځان پشانتا یو شانتا ایلیمنٹ سره ملاو شي یا سو شي یا چې کوم دی د مختلف د بدل قسمه ایلیمنٹ سره ملاو شي نو دیتا څه ویلی کېږي؟ ویلنسی ورته ویلی کېږي. لکه هایدروجن دی، هایدروجن که د بل هایدروجن سره ملاو شي، ټیک ده، نو د دې د ملاوېدلو چې دا کم صلاحیت دی دیتا ویلنسی وایي. ټیک ده، هایدروجن او هایدروجن چې ملاو شي H2 جوړی مالیکول، د دې د ملاوېدلو دې صلاحیت ته څه وایي؟ ویلنسی ورته وایي. یا که هایدروجن د کلورین سره ملاو شي او هغه HCl جوړ کړي، هایدروکلوریک اسید جوړ کړي، نو دې ته د دې څه وایي؟ ویلنسی ورته وایي. نو یا به د یو قسمه اټمونه به څه کېږي؟ ملاویږي به، یا به چې کوم دی بدل قسمه څه د بدل قسمه ایلیمنٹ سره به څه کېږي؟ ملاویږي به. The combining capacity of atoms to form molecules. د اټم د کمباین کېدلو چې کم کیپیسټي د صلاحیت دی هغې ته مالیکول هغې ته ویلنسی ویلی کېږي. either with same د یو شانته ایلیمنٹ سره or different element is known as valency. یا د بدل قسمه ایلیمنٹ سره د ملاوېدو صلاحیت ته څه وایي؟ ویلنسی ورته وایي. Valency depends upon number of electrons present in the outermost shell. ویلنسی په څه باندې ډیپینډ کوي؟ ویلنسی چې کوم نمبر اف الکترانز دی په outermost shell کې د یو اټم په اخري شل کې چې څومره الکتران دی ویلنسی په هغې باندې څه کوي؟ ډیپینډ کوي. ٹھیک شولا. Atoms containing less than 4 electrons in its outermost shell, its valency is equal to the number of electrons present in the valence shell. Atoms containing less than 4 electrons in its outermost shell. یو اټم دی د هغې چې کوم اخري شل دی که په هغې کې د الکترانو تعداد دا د څلورو نه څه وي؟ کم وي. its valency is equal to the number of electrons present in the valence shell. نو د دې ویلنسی چې کوم ده هغه به څه هغه به په اوټرموست شل کې چې څومره الکتران وي او د هغې تعداد د څلورو نه کم وي. ټیک شوه. نو دغه به د دې څه وي؟ ویلنسی به وي. لکه یو ایلیمنټ دی د هغې په اوټرموست شل کې یو الکتران دی نو د هغې ویلنسی څه ده؟ 1 به وي. اوس 2 الکتران دی نو ویلنسی بیا څه وي؟ 2 به وي. یا په اوټرموست شل کې د هغې 3 الکتران دی نو د دغه ویلنسی به څه وي؟ 3 به وي. ټیک ده. نو 1 2 3 دا درې واړه انسي څه دي؟ دا د 4 نه کمې دي. که د 4 نه بیا زیات وي هغې دپاره بیا ځان له بله فارموله ده، هغې مطابق به چې کوم دی موږ د هغې ویلنسي څه کوو؟ معلوموو به. Examples: Sodium has 1 electron in its outermost shell.
So the valency of sodium is 1. The sodium په outer په اخیری شل کې یو الکترون دی نو د دې valency څه ده 1 ده. Calcium has 2 electron in its outermost shell. د calcium چې کم اخیری شل دی په هغه کې 2 الکترون دي. So the valency of calcium is 2. نو د calcium valency څه ده دا 2 ده. Aluminium has 3 electron in its outermost shell. د aluminium په outermost shell کې څه دي 3 الکترون دي. So the valency of aluminium is 3. نو د aluminium valency څه ده دا 3 ده. ټیک شوله. If the outermost shell has more than 4 electrons, که په outermost shell کې د څلور نه زیات الکترون وي, its valency will be equal to 8 minus the number of electron in the outermost shell. یو element دی چې دغه په outermost shell کې د څلور نه زیات الکترون دی. ټیک ده. نو دغه د څلور نه چې کم زیات الکترون دی ټیک ده دا به موږ د 8 نه به څه کوو ماینس به کوو نو هغه به بیا د هغه ایلیمنټ څه وي ویلنسي به وي. لکه د مثال په توګه چې کوم دی کلورین دی. د کلورین په اوټرموست شل کې څه دي 9 الکترون دي. نو دا 9 الکترون به موږ څه کوو دا به د 8 نه منفي کوو. چې کله موږ دا د 8 نه منفي کوو 8 منفي 7 وکړو نو موږ سره به 1 راشي. نو د کلورین ویلنسي به څه 1 به شي. ټیک شوله. Examples. Chlorine has 7 electron in its outermost shell. The chlorine per outermost shell ki 9 electron di. So the valency of chlorine is 8 minus 7 is equal to 1. No the chlorine valency sa the 8 minus 7 the 8 na bamang su ku 7 ba minus ku no the day valency ba sa rashi 1 ba rashi. Oxygen has 6 electron in its outermost shell. The oxygen per outermost shell ki څو دي شپږ الکترون دي. نو دا چې به موږ څه کو دا به د 8 نه ماینس کو نو موږ سره به 2 راشي. نو د اکسیجن ویلنسي څه شی ده دا 2 ده. So the valency of oxygen is 2. 8 minus 6 is equal to 2. نو د اکسیجن ویلنسي څه ده دا 2 ده. ځکه 8 به موږ څه کو د چې نه 8 نه به موږ څه کو چې به ته منفي کو نو زموږ سره به جواب څه راشي 2 به راشي. Nitrogen has 5 electron in its outermost shell. د نایټروجن چې کوم outermost shell دی اخیری shell دی په هغې کې 15 الکترون دي. So the valency of nitrogen is 3. نو د نایټروجن ویلنسي څه ده دا 3 ده. ټیک شوله. 8 minus 5 is equal to 3. د 8 نه به 5 منفي کو او د دې نه به څه راشي 3 به ته راشي. نو دوه قسمه رولز چې کوم دی موږ د ویلنسۍ دپاره وویل. یو چې کله د یو ایلیمنټ چې کوم دی په outermost shell کې اخیری shell کې 1 الکترون یا 2 الکترون یا چې کوم دی 3 الکترون ټیک ده. نو که یو الکترون پکې وي د دې ویلنسي به 1 وي. که 2 الکترون پکې وي د دې ویلنسي به 2 وي او که 3 الکترون پکې وي بیا به ویلنسي د دې څه وي 3 به وي. ټیک شوله. اوس که د 4 نه پکې زیات الکترون وي په outermost shell کې اخیری shell کې نو بیا به څه کېږي بیا به فارموله چینج کېږي. بیا به موږ د 8 نه به څه کوو دغه الکترون به موږ څه کوو ماینس کوو به. یو ایلیمنټ دی لکه کلورین د هغې په outermost shell کې څه دي 9 الکترون دي. دا 9 به موږ د 8 نه منفي کړو نو د کلورین ویلنسي څه راله زموږ سره 1 راله. اکسیجن دی د اکسیجن په outermost shell کې څه دي شپږ الکترون دي. دا شپږ الکترون به موږ د 8 نه څه کوو ماینس کوو نو زموږ سره به څه راشي 2 به راشي. نو د اکسیجن ویلنسي څه ده دا 2 ده. ښه نایټروجن دی د نایټروجن په outermost shell کې 15 الکترون دي. دا 5 به موږ د 8 نه منفي کړو نو موږ سره به 3 راشي. نو د نایټروجن په outermost shell کې 100 الکترون شو دغه چې کوم دی 15 الکترون دي پکې نو د دې ویلنسي څه شوه 3 شوله. ځکه 8 minus 5 is equal to 3 هغې نه 3 راځي. Next day iron. Iron is a charged particle that is formed by the removal or addition of one or more electron from an atom or molecule. Iron is a charged particle. Iron څه شی دی دا charged particle دی. ټیک ده په دې باندې charge وي. That is formed by the removal or addition of one or more electron from an atom or molecule. آین کله جوړیږي چې کله موږ یو ایټم ته یا یو مالیکول ته څه الکترون اوسه جمع کو یا ته الکترون څه کو ریموو کو
الکتران تی وباسو. ټیک شوله. یو اټم دی هغې ته موږ الکتران څه کړه ور جمع کړل، هغې ته هم الکتران چې کوم دی که نه ور جمع کړه، نو په هغې باندې به څه راځي؟ چارج به پرې راځي، نیګیټیو چارج به پرې راځي. یا یو ایلیمنټ دی د هغې نه موږ الکتران څه کړل ریموو کړل، په هغې باندې به څه پازیټیو چارج به راځي. There are two types of ions. نو د آین دوه قسمونه دي، یو ته کیټاین ویلی کېږي او بل ته څه اناین ورته ویلی کېږي. په کیټاین باندې پازیټیو چارج راځي او په اناین باندې نیګیټیو چارج راځي. If an electron or more than one electrons are removed from an atom, it becomes a positive ion, which is also known as cation. If an electron or more than one electron, که چېرته یو الکتران یا د یو نه زیات الکتران څه کو دا موږ د یو ایلیمنټ نه څه کو ریموو کو، د یو اټم نه څه کو ریموو کو، it becomes a positive ion. نو دا به څه جوړیږي؟ پازیټیو آین به جوړیږي which is also known as cation. او پازیټیو آین ته کیټاین ویلی کیږي. اگزامپل د مثال په طور باندې لکه سوډیم دی، د سوډیم نه موږ یو الکتران څه کو ریموو کو، نو په سوډیم باندې څه شو؟ پازیټیو چارج رالو. دغسې کیلشیم دی، د کیلشیم نه موږ دوه الکتران ریموو کړه، په کیلشیم به څه چارج راځي؟ +2 چارج به پرې راځي. ایلومونیم دی، د ایلومونیم نه موږ 3 الکتران څه کړه؟ ریموو کړه، نو په ایلومونیم به +3 چارج به پرې راځي. Anion. If an electron or more than one electrons are added to an atom, که یو الکتران یا د یو نه زیات الکتران څه دي دا موږ یو اټم سره جمع کو، it becomes a negative ion. هغې نه به نیګیټیو آین جوړیږي which is also known as anion او هغې ته اناین هم ویلی کېږي. لکه کلورین دی، کلورین ته چې کله موږ یو الکتران اډ کو، ټیک ده، یا کلورین یو الکتران گین کی، په دې باندې به -1 چارج راځي. اوس اکسیجن دی، اکسیجن 2 الکتران گین کوي، نو په اکسیجن باندې څه راځي؟ -2 چارج پې راځي. نایټروجن دی، نایټروجن چې کوم دی 3 الکتران گین کوي، نو په نایټروجن به -3 چارج راځي. نو آین څه شی دی؟ آین دا چارج پارټیکل دی، په دې باندې څه وي؟ چارج وي پې. دا چارج که چېرته پازیټیو چارج وي بیا به کیټاین ورته ویلی کېږي، او که چېرته نیګیټیو چارج وي بیا به دې ته اناین ویلی کېږي. ټیک شوله. او کیټاین کله جوړیږي؟ اناین کله جوړیږي؟ چې کله یو اټم الکتران لاس کوي هغې نه به کیټاین جوړیږي، او چې کوم اټم الکتران گین کوي د هغې نه به اناین جوړیږي. نیکسٹ دی chemical formula. Chemical formula. The representation of a molecule of a compound in the form of symbol is called chemical formula. کله چې منګه یو کمپاوند دا په سمبلو باندې څه کو؟ ظاهر کو، په سمبلو باندې ریپرزنټ کو، هغې ته کیمیکل فارموله ویلی کېږي. لکه HCl دی، ټیک ده، هایډروکلوریک ایسډ، نو په دې کې څه شی دی؟ هایډروجن دی او کلورین دی. موږ H ولیکو او سره هم څه وکړو؟ Cl هم ولیکو، نو دا څه شو؟ دا موږ یو کمپاوند څه دی دا موږ په سمبلو باندې ریپرزنټ کو. ټیک شوله. H2O واټر دی، ټیک ده، واټر مالیکول دی. اوس د دې موږ سمبل یې ولیکلې، هایډروجن او اکسیجن باندې هم څه کو؟ ریپرزنټ کو، نو دې ته کیمیکل فارموله ویلی کېږي. یا NaCl دی، ټیک ده، ټیبل سالټ چې کوم دی، نو د دې سمبل یې څه دی؟ سوډیم دی او کلورین دی، دغسې هم ولیکل، نو دې ته څه وایي؟ کیمیکل فارموله ورته وایي. with the help of formula we can find. د فارمولې په مدد سره موږ څه شو؟ موږ معلومولی شو name of elements present in the molecule. چې کم elements په یو مالیکول کې present دي د هغې نومونه چې کم دی هغه څه شو؟ معلومولی شو. number of atoms of each element. بیا د هر یو element څومره د اټمونو تعداد دي هغه پې معلومولی شو. composition of a compound. بل یو کمپاوند د څه نه جوړ دی دا پې معلومولی شو. ٹھیک ده. chemical formulae of some compounds.
اوس دا لاندې چې کوم دی دا څه کمپاوند دی او د بل سایډ ته دې څه دي کیمیکل فارمولې دي. نیم اف کیمیکل کمپاوند او بیا کیمیکل فارموله. اولنی چې کوم دی کیلشیم کاربونیټ دی، لایم سټون چې ورته وایي چونه. نو په دې سیټ باندې د دې فارموله ده کیلشیم کاربونیټ، کیلشیم دی او بیا چې کوم دی کاربن دی بیا اکسیجن دی. ټیک شوله. اوس ګوره د دې نه موږ ته پته لګي چې په دې کې چې کوم دی کم ایلیمنټس په دې کې پریزنټ دي. ټیک ده. په دې کې کیلشیم دی، کاربن دی او اکسیجن دی. بیا د سلفیوریک ایسډ. ټیک شوله. په سلفیوریک ایسډ کې کم ایلیمنټ دی؟ په دې کې هایدروجن دی، سلفر دی او اکسیجن دی. ټیک شوله. بیا د هایدروجن تعداد په دې کې څومره دی؟ هایدروجن په دې کې 2 دی، سلفر پکې 1 دی او اکسیجن پکې څه دي؟ 4 دی پکې. بل دی سوډیم کلورایډ ټیبل سالټ. ټیک شوله. د دې فارموله ده NaCl. په دې کې یو سوډیم دی، یو پکې څه دی؟ کلورین دی پکې. بل دی امونیا. امونیا کې یو نایټروجن دی او 3 پکې څه دي؟ هایدروجن دی. بل دی هایدروکلوریک ایسډ HCl. په دې کې یو هایدروجن دی او بل پکې څه دی؟ کلورین دی. نو د یو سایډ ته د کمپاوند نمونه دی او د بل سایډ ته څه دي؟ کیمیکل فارمولې دي. Activity 6.3 Identify the number of atoms of each element in the following compounds. لاندې چې کوم دی دی کمپاوند ورکړي دي وي په دې کې څه وکړئ؟ د هر یو ایلیمنټ چې کوم دی که نه د ایټمونو تعداد پکې معلوم کړئ چې څومره ایټمونه پکې د دې ایلیمنټ موجود دي. ټیک شوله. اوس ټیبل سالټ دی NaCl. په دې کې د سوډیم یو ایټم دی او د کلورین پکې څه دی؟ هم یو ایټم دی. بیا شوګر دی. په شوګر کې چې کوم دی د کاربن 12 ایټمونه دي، د هایدروجن 22 ایټمونه دي او د اکسیجن 11 ایټمونه دي. بیا امونیا ده. په امونیا کې د نایټروجن یو ایټم دی او د هایدروجن پکې څه دي؟ 3 دي پکې. بیا د سلفیوریک ایسډ بیټری ایسډ H2SO4. په دې کې 2 هایدروجن دي، یو پکې سلفر دی او اکسیجن پکې څه دي؟ 4. How to write a chemical formula using cation and anion. اوس به مونږ د کیټاین او د اناین په مدد سره به یو کیمیکل فارموله څنګه لیکو. نو د دې څه دي؟ 3 سټیپونه دي. Write cation on left hand side and anion on right hand side. چې کله مونږ د کیټاین یا د اناین په مدد سره فارموله لیکو، ټیک ده، نو کیټاین به مونږ په رایټ سایډ باندې ولیکو او اناین به څه کو؟ دا به په لیفټ سایډ باندې ولیکو. Cross the charges to the lower right. بیا به په دې د پاسه به چې کوم د دې چارجز دي چارجونه دي پې، ټیک ده، هغه به د دې په ټاپ باندې ولیکو او بیا به یې څه کو؟ کراس به کو. د دې یو چارج به د دې یو آین لاندې راوړو، د دې بل چارج به د دې بل آین لاندې څه کو؟ راوړو. Step 3 If the charges are same do not cross. اوس که یو شانته چارجونه وي لکه یو هم +1 دی بل -1 دی، ټیک شوله، نو بیا به موږ نه راوړو. ټیک ده. موږ به چې کوم دی که نه سمپلی دغه پازیټیو نیګیټیو چارج به څه کو؟ کینسل به کو. دغه به چې کوم دی بیا موږ څه کوو؟ نه به کراس کوو. اگزامپل د مثال په طور باندې چې کوم دی کیلشیم دی او بل طرف ته څه دی؟ اکساید دی. ګوره په کیلشیم باندې څه دی؟ نو دا د پازیټیو چارج والا به دا موږ په څه کو؟ په رایټ سایډ ولیکلو او دا بل هم څه وکړو؟ دا هم په لیفټ سایډ باندې ولیکو. دا خو د سټیپ 1 شو. ټیک شوله. سټیپ 2 کې به څه وکړو؟ د دې د پاسه به دا چارج ولیکو. په کیلشیم باندې +2 چارج دی نو دا به د دې څه کو؟ په ټاپ باندې ولیکو. په اکسیجن باندې -2 چارج دی، دا به هم د دې څه کو؟ په ټاپ باندې ولیکو. اوس دا دواړه چارجونه څه دي؟ یو شانته دي او د دې سمبل څه دي؟ هغه مختلفې دي. ټیک ده. نو دا به یو بل سره څه شي؟ کینسل به شي او دغسې به چې کوم دی د دې فارموله به راشي کیلشیم اکساید. بل اگزامپل دی. بل اگزامپل کیلشیم دی او بروماید دی. ټیک شوله. په کیلشیم باندې +2 چارج دی او په بروماید باندې څه دی؟ -1 دی.
اوس دا +2 او -1 چې کوم دی دا نه دي برابر ټیک ده دا کینسل کیږي نه نو دا +2 به موږ د دې برومین لاندې راوړو او -1 به چې کوم دی د کیلشیم لاندې څه کو راوړو چونکې 1 موږ نه لیکو په میث کې چې کوم دی د میث رول مطابق وانس چې کوم دی که ولیکه که ونه لیکه څه اثر نه پرې باسي ټیک شوله نو دا به څه شي کیلشیم برومایډ به چې کوم دی د دې نه څه شي جوړ شي دا به د کیلشیم برومایډ فارموله شي ټیک ده بیا دا اکټیویټي 6.4 make chemical formulae from cation and anion given in the table اوس دا ټیبل له ټیک شوله په دې کې کیټاین هم ګیون دي او اناین هم ګیون دي د دې نه به موږ کیمیکل فارمولې څنګه جوړو ټیک شوله په دې رائټ سایډ باندې چې کوم دی دا څه دي دا کیټاین دي سوډیم +1 دی ټیک شو کیلشیم +2 دی الومینیم +3 دا کیټاین دي ورټیکلی چې کوم دی او په دې هاریزنټل پوزیشن باندې دا څه دي دا اناین دي کلورین -1 اکسیجن -2 نایټروجن -3 ټیک شوله نو دا به بالکل موږ به یو داسې به اقراز کوو ټیک ده دا اولنی څه دی سوډیم دی د دې سوډیم سره به موږ دا کلورین ولیکو ټیک شوله نو چې کلورین ورسره ولیکو په سوډیم هم +1 چارج دی او په کلورین -1 دی نو د دې نه به څه جوړ شي NaCl به ترې جوړ شي بیا که سوډیم موږ د اکسیجن څخه واخلو نو د دې نه به چې کوم دی Na2 اکساید به ترې جوړ شي بیا که سوډیم د نایټروجن سره ملاو شي نو د دې نه به Na3N به ترې جوړ شي سوډیم نایټریټ به چې کوم سوډیم نایټرایډ به د دې نه څه شي جوړ به شي ټیک شوله بیا د کیلشیم نمبر دی د کیلشیم چې د کلورین سره ملاو شي دې نه به دغه جوړ شي کیلشیم کلورایډ به ترې جوړ شي چې کیلشیم بیا د اکسیجن سره ملاو شي دې نه به کیلشیم اکساید جوړ شي او بیا چې دا کیلشیم د نایټروجن سره ملاو شي دې نه به څه جوړ شي کیلشیم نایټرایډ به دې نه جوړ شي ټیک شوله Ca3N2 به جوړ شي بیا الومینیم دی الومینیم چې د دې کلورین سره ملاو شي ټیک شوله نو الومینیم الومینیم کلورایډ به د دې نه جوړ شي ټیک ده AlCl3 به جوړ کی بیا چې کوم دی الومینیم که د اکسیجن سره ملاو شي دا به الومینیم اکساید به جوړ کی ټیک ده بیا که دا الومینیم 3 د نایټروجن 3 سره ملاو شي دې نه به الومینیم نایټرایډ به جوړ شي نو دغسې به دا فارمولې به زموږ سره څه شي دا به راشي د ویلنسي په بیس باندې به چې کوم دی موږ د دې دا فارمولې به دغسې ولیکو په دې ټیبل کې تھینک